اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د هډ کلی، د هډ بازار او د خواوشا د ټولو کلو د مزدورانو، کسانانو، خواریکخو ډیره زیاته شکریه ادا کوم. بیا خاص کر د منشي او د پرمان ډیره زیاته شکریه ادا کوم چې هغوی دا پروګرام را جوړ کو، نو د دوی ډیره مننه کوم. ملګرو، خلک ډیر پاس شوي دي، اوټونه هم ډیرو خلکو ګټلي دي، خو د مزدور کسان پارټۍ 52 کاله بعد سیټ ګټلی دی. نو په دې باندې موږ د دې ټولې علاقې د نر ښځو ډیره زیاته شکریه ادا کوو. دوی چې موږ له کوم عزت راکو او کومه مینه موږ سره وکړه، د دوی د الله قدر وکړي. ملګرو، دوی د مسایلو بحث وکړو. مسلې خو دومره دي، ته به وایې که په 19 دسمبر باندې پاکستان جوړ شو، ځکه چې مخکې پکې چا کار نه دی کړی. موږ ټول عمر داسې خلک پاس کړي دي چې هغوی زموږ د طبقې نه دي، زموږ مسایل ورته نه دي معلوم. هغوی په اوړي کې هسې ته ناست دي او په جمع کې ایټرو ته ناست دي، نو هغوی زموږ د مسایلو نه دي خبر. ملګرو، په لومبي ځل باندې د دې غریبانانو نماینده راغلی دی او انشاءالله موږ به دا کوشش کوو چې مزدور کسان پارټي د هر ظلم د جبر خلاف به راپاڅي. مزدور کسان پارټي ځان له د پټو پارټي نه ده. مزدور کسان پارټي چې کوم ځای کې ظلم جبر کیږي، هلته به د مزدور کسان پارټۍ ورکران او د هغوی مشران انشاءالله چې ولاړي. ملګرو، دوی د کارډونو خبره وکړه چې زموږ کارډونه بلاک کړي دي. په دې باندې به زه هسې څه خبره کوم، انشاءالله دې غریبانانو سره به نور څوک زیاتی نه کوي. کوم وخت چې و هغه لاړی، اوس بدلون راغلی دی. تاسو وکتلو چې دلته عربپتیان ولاړو، خلکو له به پیسې ورکولې او اوټونه به یې ترې اخیستو، خو تاسو هغه مسترد کو او خپل نماینده م راوستو. انشاءالله زما به دا کوشش وي چې زه چا سره زیاتی ونه شي، هغه که خاني او که کساني. کوم ځای کې چې کسان زیاتی کوي، موږ به هغه ته هم وایي چې ته به زیاتی نه کوې، او کوم ځای کې چې خان زیاتی کوي، موږ به خان ته هم وایي چې ته به زیاتی نه کوې. ځکه چې موږ 80 کاله وشو، زما بچو سبق ونه ویلې، کاروبار هم ونه کو، ځمکې ما آبادې کړې، او ته اوس خبر شوې چې ځمکه قیمتي شوه، راروانې چې دا زما ده. نه وروره، ځکه چې یو سړی 20 کاله د سرکار نوکري م وکړي، هغه له 50-60 لکه 80 لکه پنشن مقرروي، ته به څنګه داسې راځې او د دې غریبانانو ځمکې باړې. زه تاسو ته دا وایم چې کوم ځای کې زیاتی کېږي او تاسو جواب ونه کو، خدای دې تاسو غر کړي چې ما ته جواب نه کوئ. نعره تکبیر! مزدور کسان پارټي سالار فیاض علي. او بل ملګرو، څنګه چې ما خبره وکړه، مزدور کسان پارټي د ظلم خلاف ده. بعضې خلکو، بعضې خانانو موږ ادارو ته هم بدنام کړي چې دوی دهشتګرد دي. نه وروره، موږ دهشتګرد نه یي. زه خپل بچی تعلیم یافته غواړم، افسر یې غواړم، راشه دا ځمکې تاله درکم، دغه افسري ماله راکه. ته د افسرۍ په کرسۍ هم ناست یې او ځمکه هم مانالې، نو ولې تاسو موږ نه مونځونه ډېر کوئ، زموږ نه روجې ډېرې نیسئ، یا خدای ته ډېر ګرانې چې ستا دي 10,000 جربه ځمکه یي او زما د قبر ځای نه یي، که نه بله دنیا به ابادېږي او هغې کې به ماله ځای راکوئ. نه، دا زموږ وطن دی، دا زموږ مشرانو آباد کړی. څنګه چې مشرانو خبره وکړه، دلته تا سپینې جامې نه شو اغوستی، تا په خپله خوښه
چاله اوټ نشو ورکولی تا په خپله خوښه واده نشو کولی دا مزدور کسان پارټي افضل بنګش را پاسېد سالار محمد شالي را پاسېد دغه شان د دې ځای مشران امیر شاه کاکا او نور ډېر مشران دي که زه نامې اخلم په هغې به ډېر ټیم لګي خو هغوی را پاسېده او د ظلم هغه داستان یې ختم کو ځکه چې دلته کله مزدور کسان پارټي په زور کې وه دلته نه غلو نه ډاکو نه چا سره زیاتی کولی شو اوس چې موږ غرق کوي او تبای موږ د خانانو پاټو پسې ګرځو او ملګرو د غریب سړي ګوره دغې پاټو کې ځای هم نشته او نه څوک پېژني چې دوه درې ویګوګان ورسره نه وي شپږ اتۀ ټوپکمار در سره نه وي هغې کې ستاسو پته نه لګي مزدور کسان پارټي دا ستاسو مورنۍ پارټي ده دا داسې پارټي ماته وښایي چې چاله د کوټې ځای ورکړی چاله ځمکه ورکړي اوس به یو سړي چپړاسیتوب تاله درکړی او ته به ټول عمر پلانه خان زنده‌باد او ډنګره خان زنده‌باد بس دی د دې خانانو نه قلار شئ 50-50 کاله مو کتل اوس هم موږ د هینډ پمپ سوالګري د ټرانسفرمر سوالګري د پرشبندۍ سوالګري قومونه کم ځای ته ورسېده موږ اوس هم د بجلی سوالګري ملګرو مخکې به یو ګنټه نیمه بجلي راکوله خو چې الکشن شوی دی بجلي راپسې بنده کړې ده ګیس یې راپسې بند کړی دی دا ولې دا په دې ادارو کې د خانانو خلک ناست دي هغوی وایي چې دا خلک موږ تنګ کړو او دوی د خپل نماینده ته راپاسي چې ستا د وجې ده لوډ شیډنګ دی نو ملګرو موږ لا حلب نه دی اخیستی خو انشاءالله چې کوم ځای کې ظلمي هلته به سالار فیاض علي ولاړي انشاءالله ستاسو نه به مخکې ولاړي او نور روزانه را باندې زیره کېږي وای پټرول ګران شو وړه ګران شو او وړم را باندې بوري را باندې وخوړلې نو ملګرو تاسو به کله پوهېږئ تاسو کې به کله عقل راځي نو مهرباني وکئ خپله طبقه وپېژنئ د دغې خلکو او زمونږ طبقه جدا ده د هغوی خوراک څښاک جدا دی د هغوی جامه جدا ده هغوی موږ سره لاس نه میلاوئ او تاسو بیا هم ورځئ پلانی خان زنده‌باد یو د علاقې یو مشر له بیا څه ورکړي ټول یې ځان پسې کړي وایي راځئ پلاني خان له ځو ملګرو مزدور کسان پارټۍ باندې تاسو ټولو دعوه کولی شئ چې دا زموږ پارټي ده او انشاءالله اوس خلک هوښیار دي اوس د فیسبوک دور دی دا څومره ځوانان چې زه وینمه انشاءالله په دوی کې یو پاڅون راغلی دی دوی چې دا کومه فیصله وکړه په دې ځل باندې نو انشاءالله چې تبدیلي راغلی ده هغه شان تبدیلي نه د عمران خان په شان تبدیلي ویل زه تبدیلي راولمه او د غریب نه شروع وکړه ته راځې دلته د غریبانانو نه تارونه کټ کې ته لاړ شه د هغې سرمایهدارو نه کټ که د کارخانو نه کټ که نو ملګرو دا ولې موږ وال خورو دا موږ بې اتفاقه یو تر څو چې موږ یو ځای شوي نه یو تر څو چې په یوه لار روان شوي نه یو هغې پورې تاسو ګټه نشئ کولی او 1% دا خانان دي او یو کم 100% موږ یو بیا هم هغه په اوټ کې پاس کېږي او پارلیمنټ ته موږ لیږي دوی د ټیننسي ایکټ خبره وکړه ټیننسي ایکټ چې کله پاس شو په هغې باندې ما په های کورټ کې رد کړی دی تاسو یو بم نه راغلي هغې تاریخ له زه به ځان له تلم هغې تاریخ له دا بل ولې پاس شو دا ځکه پاس شو چې تاسو هلته ټول جاګیردار لیږلي دي تاسو خپل نماینده نه دی لیږلی چې هغه راپاسي او ووایي چې دا ظلم دی زیاتی دی نو ملګرو نور به موږ خیال کوو دا اوټ دا تا سره یو امانت دی او امانت به صحیح سړي ته رسې تاسو ټول عمر داسې خلکو له اوټونه ورکړي دي چې هغه بیا
په اسلام آباد کې ناست دي هغه ته د ایټ بازار نه ښکاري هغه بیا تاسو له نه راځي او د اوټونو نه میاشت مخکې درله راشي تاسو هم خوشحاله استئ وایي پلاني خان راته نوم واغستو نور به قلار شئ د دې نه خپله پارټي وپېژنئ خپله طبقه وپېژنئ خپل ځان وپېژنئ ملګرو زه ستاسو د طبقې نه یم ستاسو په شان غریب سړی یم او د غریب احساس دا غریب ته کېږي چا چې پاړ په شکال کې ګوډونه کړي بټۍ کړي پیړې کړی جوګې ایشتلی هغه ته پته لګي دوی ته څه پته لګي هغه یو ورځ و یو ملک قات رالی نو د باچا د لور نه چا ته چا وویلې چې یاره قات په ملک راغلی وی هغې ویل چې بسکټ دې خوري که نه نو دا د باچا نونه دي دوی ته دا پته نه لګي چې کله تا ته کور کې غوړي ختم شي وړه ختم شي او تا سره په جب کې پیسې نه وي تا ته بچی جاړي تا نه بوټان غواړي تا نه جامه غواړي نو بیا به تا ته پته ولګي ملګرو دوی دپاره دا دنیا جنت دی او موږ ته بعضې مولان هم ووایي و یاره غریب به 500 کاله مخکې جنت ته ځي 500 کاله وروسته دې لاړ شمه خو چې په دې دنیا خو هم څه وینم که نه نو دغه خبرې به هم بعضې نه منئ ځکه چې دا دنیا یې تاله درکړې ده ټولو له یو شان ورکړې ده که نه چاچا خان دې 18,000 جیره به ځمکئ د واوا خان دې 10,000 جیره به ځمکئ او زما دې پکې د قبر ځای نه د دکان ځای دې پکې نه دا خدایي عیش نه دی دا د انګریزانو عیش دی دوی به د دوی پلارانو نیکونو به انګریزانو لاس پې لمبولې په هغې چې کله انګریزان تله یو ته یې ویل ستا دا طرف شو او بل ته یې ویل ستا دا طرف شو په موږ یې ابادې کړې اوس دوی ته پته ولګېده چې یاره دا خو په مرلو خرڅېږي نو عدالت ته لاړه موږ عدالت ته هم وایي ACDC ته هم وایي چې مهرباني وکئ لږ د دې دفترونه راوځئ د خلکو حالات وګورئ تاسو د دفتر نه اډر پاس کوئ لږ خو په ګراونډ باندې ګورئ که نه چې د دې غریب بچی به څه خوري زما ولې د تعلیم حق نشته دی زما د صحت حق نشته دی که نه ټول عمر به زه ذلیل او خوار ګرځم ملګرو بس دی کومه غلطیان هم چې کړي دي هغه هم کړي دي باقي به د دې نه پس خیال کوئ او زه درته دا وایم چې تحصیل ناظم اعلی کوم اختیاري او هغه ما پوره نه کو تاسو د قسم وایي د ګریوان نه به مې نیسئ ځکه چې ما به دا ویل چې داسې سړي له اوټ ورکئ چې سبا د هغه ګریوان ته تاسو لاس راسي نو ملګرو زه ټولو ځوانانو ته دا وایم چې خپل تنظیمونه اساس کړئ د مزدور کسان پارټۍ جنډې ولګوئ د مزدور کسان پارټۍ ټوپۍ ولګوئ بس دی د خانانو غلامي پرېږدئ سالار صاحب نه چا تپوس وکړو ویل خانانو کې ته کوم سړی ښه ښکاري هغه ورته ویل د خنزیر په زامنو کې زه فرق نشم کولی چې کم پکې ښه دی او کم پکې خراب دي نو ملګرو انشاءالله چې کوم ځای کې زیاتی کېږي د غریب سره هلته به مزدور کسان پارټي ولاړئ ستاسو نه به مخکې ولاړئ نه څوک چا سره زیاتی کولی شي نه ظلم کولی شي انشاءالله اوس د دې غریبانانو نماینده راغلی دا هر څه تپوس به تاسو نه کوئ او ACDC ته هم دا وایم که ته بېدخلي کوې اول به زما نه تپوس کې دا نه ده چې ته د دفتر نه درخواست جاری کړي چې دا مې بېدخله کو تا بېدخله کو 8 کاله چې هغه ستا پټی وساتو هغه له به متبادل کې ته څه ورکې روزګار ورکې نوکري ورکې څه ورکې نو زه د دې سټیج نه ټولو خانانو ته دا وایم چې راشئ مزدور کسان پارټۍ ته کښېنئ چې په خبرو باندې دا مسله حل کړو
زور باندې سم نه کیږي، نه ولس سره څوک زور کولی شي. نو تاسو ته هم دا وایم چې بعضې منګه د داسې خلکو پټي نیولې د کونډو رنډو 5 جربه او 2 جربه چې هغه د لوږې مري او منګه د هغوی په ځمکه قابض شوي. نو داسې به هم نه کوو، منګ به هم ظلم نه کوو، زیاتی به نه کوو او بل به هم ظلم او زیاتي ته نه پرېږدو انشاءالله. او باقي تاسو ته ما وویلې چې په داسې کار به رانه ګیله نه کوئ چې زما په اختیار کې نه وي، او باقي که زما په سر ستاسو ښېګړه کېده انشاءالله چې تاسو ته بازي وي. ستاسو یو ځل بیا د منشي د فرمان او باقي د هغوی د ټول بازار د دکاندارانو د یونین ډېره زیاته مننه کوم. او انشاءالله تاسو یو داسې پارټۍ کې شمولیت وکړو چې د هغې مشر به ستاسو نه مخکې ولاړي، ستاسو نه به مخکې رواني. نو زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم، شکریه ادا کوم او زه خپلې خبرې په دې 2 شعرو باندې ختموم. وایي دا ګناه ده که ثواب دی چې زمرم ته راته خاندې، ته یې پاس په شیش محل کې زه جونګړه کې یم لاندې. نو یې په خان فیصله نه کوو، بیا خو زه درته پړ کېږم او چېرته ستړی مزدور ګورو چې خبره کور لاندې. ډېره مننه، شکریه.